چې زمونږ خو پیدایش هم د دې ځای دی او زمونږ پته ورته نشته چې افغانستان څنګه دی. دا نه په 50م کې راغلي دي د پاکستان د جوړېدو سره مخکې او د جوړېدو نه لږ وروستو هغه خلک هم وباسي چې دوه ملکونه نه یو قوم چې کوم دی یو بل دشمن شو. افغان ملت هلته کې چې کوم دي هغه د دې ځای دشمنان شو، د دې ځای هغه د هغوی دشمنان شو. چې آیا یو سړی افغاني دی او ښځه یې پاکستاني کړې ده، دا به څه کوي؟ د ښځه به بوځي که دی به پاتې کېږي؟ پکار چې پولیټکس په خپل ځای دی خو ټریډ نه دی بندول پکار، ځکه چې کم سامان چې بالته تلو یا هلته نه دلته راتلو په هغې کې هم ډېر نقصان شوی. کم خلک چې په بارډر باندې ناستې دي تاسو ګورئ هغوی تجاران چې کم دي امپورټ ایکسپورټ به کېدو د دې ځای نه به هم مالونه اخوا تلل، اخوا نه به هم فروټ یا ډرای فروټ شو وچه میوه دا به هم راتله، په هغې باندې هم کافي اثر غورځېدلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د پریس کلب الیکشن روان دی، اوټ پول کیږي، خو دا وخت موږ یو داسې هستې سره ولاړ یو چې د هغې په افغان امور باندې ډېر ژور نظر دی. هغه حوالې سره موږ شمیم شاهد صاحب سره به گفتگو کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ډیره شکریا ستاسو او تاسو ټایم راکوئ موږ له دومره خبرې موږ سره وکړي. د پهلنۍ خبر زما کوېشن دا دی افغانیانو حوالې سره چې افغانیان لګیا دي ځي کډې روانې دي څه ځي څه نه ځي کاروبار باندې هم اثر پریوزي نه پریوزي دې حوالې سره سر لږ راته تفصیل. زه وایم چې ډېره ښه خبره نه ده. ښه خبره په دې لحاظ نه ده چې که دا افغانان په خوشحالۍ تللی وی نو دا به ډېره ښه وه. دا به د پاکستان دی به ډېر زیات ښه وي. اوس چې دا ځي نو دا ټول د پاکستان نه خفه دي. پکار دا وه چې داسې یو طریقه کار د افغان حکومت د پاکستان او د ملل متحد چې کومه اداره ده د مهاجرینو چې هغې دا درې وړه ناست شوی وي یو داسې طریقه کار جوړ کړی وي چې په دې کې د خلکو د خپل کاروبار هم غونډ کړی وي، د خپل مال اسباب یې هم وړی وي او دا په خوشحالۍ تللی وي. دا به ډېره ښه وي. اوس چې دا لاړو نو دا ښه خبر نه ده او دی مطلب په مات زړه ځي چې په مات زړه ځي. هلته کې موسم ته هم تاسو وګورئ، هلته کې موسم هم خراب دی، حالات هم خراب دي، نو دا ښه خبر نه ده. سر په کاروبار باندې هم ډېر ډېر زیاته ګوره په دې باندې د خیبر پښتونخوا چې کوم دی مونږ ته خو دې ساعت کې مونږ وایو چې ځینې خلک پې خوشحاله دي، خو زه وایم چې نه داسې نه ده. دلته کې منفي اثرات ډېر زیات دي چې د پاکستان او د افغانستان دښمني شي نو د هغې زیات اثر به منفي اثر هغه په خیبر پښتونخوا راځي، د دې سیمې په خلکو به راځي. نو د دې زما اندازه دا ده چې زه ګورم نو مستقبل ما ته د دې دواړو ملکونو تعلقات هم خراب ښکاري، د پښتونخوا هم ښکاري. او که تاسو ګورئ په دې لږو ورځو کې چې تعلقات خراب شوي دي نو د افغانستان اړیکې نورو ملکونو سره شروع دي. پرون بله چې کوم دی په کابل کې یو غټه غونډه شوې ده او هغې د یو موټروی جوړولو د بندر عباس نه تر آرمینیا پورې او په هغې باندې به 13 اربه ډالر لګي، هغه د هغې منظوري شوې ده. فلحال به افغان حکومت ته 15 اربه روپۍ ورکوي. نو زه وایم چې دا یو ډېره بده خبره ده او د دې به ډېر بد اثر راځي. سر بعضې ویډیوګانې وایرل شوي مونږ ګورو چې خلک خفګان کوي جړا کوي چې زمونږ خو پیدایش هم د دې ځای دی او زمونږ پته ورته نشته چې افغانستان څنګه دی. دا نه په 50م کې راغلي دي د پاکستان د جوړېدو سره مخکې او د جوړېدو نه لږ وروستو هغه خلک هم وباسي. پخوا خو دا پولې نه وي که د انډیا نه په 53م کې راغلي هغه ته دغه ورکوي نیشنلټي ورکوي، خو که د افغانستان نه په 1940م کې راغلی دغه ته یې نه ورکوي. ډېر زیاتې کوي د پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې ډېرې زیاتې کوي چې افغان ملت هغه پوره افغان ملت هغه دشمن کوي. هغه افغان ملت کې دا پښتانه هم دي. سر وجه د پښتون ټکی خو نه دی چې دا پښتون وجه مایند سیټ دی، هغه مایند سیټ دی چې کوم پنجابي ذهنیت دی چې کوم د پښتون دشمن دی. سر تورخم بارډر هم بند دی، فروټو والا ته امپورټ ایکسپورټ چې کم کیږي هغه تجارانو تجارت چې کم خلک کوي هغه خلکو ته هم ډېر غټ نقصان دی. ټولو خلکو ګوره په دې کې په زرګونو خلک چې کوم دی هغه بېروزګاره شو، په زرګونو خلکو او دا زرګونو خلک چې کوم دی دا څوک دي دا هم د دې پاکستان غړي دي، باشنده دي، وګړي دي. سر اخري تپوس زما چې کومو خلکو د دې ځای پیدایش ته بیا دلته رشتې هم کړي دي
رشتہ داري شوې ده یا رشته د دې ځینه کړې ده چا ورکړې ده هغه خلکو ته ماشومانو ته هم ډېر تکلیف ډېر زیات تکلیف زما د معلوماتو مطابق د دواړو هیوادونو 15 لکه خلک په دې کې زنانم دي یو زنانه هلته ورکړی شوې بله زنانه دلته دا 15 لکه خلک په رشتو کې دي دا رشتې به څنګه ختمېږي دا ټول مطلب چې دا جواب چې دا موږ د دشمنانو په سب کې ودرېږو دا خلک مو چې کوم دي د یو بل دشمنانو په دا ډېر زیات دی منځ کې هغه نفرت پهلاو ډېر زیات نفرت او زه دا وایم چې ما خو تاسو ته ووایي چې دوه ملکونه نه یو قوم چې کوم دی یو بل دشمن شو افغان ملت هلته کې چې کوم دي هغه د دې ځای دشمنان شو د دې ځای هغه د هغوی دشمنان شو که داسې توګه جوړه شي که د دې پاکستان خلک افغانستان ته په مېلمستیا لاړ شي نو د هغه خلکو رویه زما اندازه ده چې د دې نه به رویه خراب د دې نه به رویه خراب ځکه چې هغوی چې کوم دی نو هغوی ټول د پاکستان په هر څوک ته هغه ذمهوار ګرځي د افغان مهاجرینو حوالې سره به سر تاسو سره گفتگو کول غواړم چې دا کډې روانې دي نو د بعضې خلکو دلته رشتې هم شوي دي کاروبارونه هم متاثره شوي دي نو د هغه حوالې سره سر لږې خبرې وکړو ګوره افغان کډوال چې کم دي که نه د هغې غټه مسله دا ده چې اوس حکومت پاکستان وایي چې نه موږ دلته لکه دوی به واپس لیږو هغه کې زما سجیشن دا و چې کم ملکان دلته سبق وی لګیا دي د چا سم رشتې شوي دي د چا داسې صورتحال دي چې هغوی نیټو سره کار کړی دی یا د هغوی ژوند ته خطره ده نو ما دا ویلي وه چې هغوی دپاره پکار دي چې څه مونږ رعایت ورکړو باقي تګ ښې پکار دا چې لکه هغه زور نه دی پکار رضاکارانه خلک روان دي رو نو دوی به رو لاړ شي خو لکه اوس یو ماشوم دی هغه دلته ایجوکیشن کوي لګیا دی هغه دپاره ډېر غټ ایشو دی چې هغه به څه کوي لکه پاکستان کې چې ته تاله ویزا اوس نه ورکوي کنډیشن دا دی چې ته به ځې کابل ته هلته به ته اپلای کې هلته به ګوتې لګې نو هغه غریب چې واپس ځي او دلته تعلیم به پرېږدي بیا ویزا کله لګي دا هم پته نه لګي نو لکه هغوی ته مسلې ډېرې دي او زه خو کوشش کوم چې لکه تجاویز بار ورکوم چې بزنس ویزا ورکوي ایجوکیشن ویزا ورکوي میډیکل ویزا ورکوي ټوریزم کې ویزا ورکوي لکه ډفرنٹ 16 کیټګریز دي کې تاسو ویزې ورکوي دی له یو خو به لیګل شي بل دا چې ټیکس نټ کې به هم راشي بیا به ټیکس هم ورکوي اوس یو سړی انلیګلي هغه خاص هم ټیکس نه ورکوي چې لیګل شي ټیکس به هم ورکوي دلته حکومت فایده هم شي بل دا چې ویزا فیس به جمع کوي نو دا به هم ورته یو ریونیو راځي لکه اوس حکومت لګیا دی لکه دواړو هیوادونو کې چې کوم تعلقات دي هغه نن سبا ډېر خراب دي سر گیټ خو بند دی د تورخم هغه حوالې سره خو مزدور طبقه هم روز بېروزګاره شوه بل تجاران چې کم دي امپورټ ایکسپورټ به کېدو د دې ځینه به هم مالونه خواتلل اخوانه به هم فروټ یا ډرای فروټ شو اوچه میوه دا به هم راتله په هغې باندې هم کافي اثر غورځېدلی دی لکه کاروبار 2 ارب ډالر چې کوم کاروبار او پاکستان افغانستان هغه خو بند دی لکه دا دریم میاشت به شروع شي کاروبار مکمل بند دی نو صرف تاجر نه دی لکه مونږ خبره کوو که کاروباري ور سره مزدور هم دی دکاندار هم دی ټرک ډرایور هم دی کلندر هم دی نو بله دنیا علموال و دوی سره دې وخت موږ مشال صاحبه سره ولاړ یو د پښتون ډیجیټل ریپورټره ده دې سره خبرې کوو د افغان مهاجرینو حوالې سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام نن خو شکر دعا د افغان مهاجرینو حوالې سره خبرې کول غواړم چې ستاسو څه وینا د څه رایه ده د هغې حوالې سره یاره چونکې ډېر زیات ټایم وشو او بل دا چې پړوسي ملک هم دی موږ خو پې هم ډېر خفه یو هغوی هم ډېر خفه دي دلته روزګارونه دي کوم ماشومان چې دي هغوی دلته تعلیمونه حاصلوي یو ټوله نه غټه خبره ده چې کوم خلک دلته راغلي دي هغوی سودونه شوي دي نو آیا دا هم ګران کار دی چې هغه کوم ښځه خاوند یا بچي دي هغوی ټول به ځي ځکه چېرته هلک دلته پاکستانی دی او جنۍ افغاني ده نو هغه ټیک ده خو هغه جنۍ خو به دلته پاتې شي خو کوم خاوند چې افغاني دی او جنۍ پاکستاني ده نو اوس هغه جنۍ الریډي پاکستان کې پیدا شوي نو هغه به یا تلل غواړي یا نه یا به تلی شي یا نه بل دا دی چې لکه دوی لاړ شي بارډر هم ډېر ټایم نه بند دی عام ولس پکې ډېر زیات متاثره شو بل افغانستان کې که تاسو وګورئ نو هلته هم مطلب نه دي پکار چې پولیټکس په خپل ځای دی خو ټریډ نه دي بندول پکار ځکه چې کم سامان چې به هلته تلو یا هلته نه دلته راتلو په هغې کې هم ډېر نقصان شوی کم خلک چې په بارډر باندې ناستې دي تاسو وګورئ هغوی روزګار هم متاثره شوی دی نو هغوی کسور چاته ځي چې کم سامان پاتې دی یا چې هغوی کوم مالکان دي نو هغه خو به اوبویسلی هغوی نو واپس نه اخلي نو عام ولس ډېر زیات متاثره شوی دی مزدور طبقه چې کومه ده مزدوران دي لکه هر یو روزګار کې شل 50 دېرش مزدوران دي هغوی هم بېروزګاره شوي دي د هغوی بچي هم متاثره شو چې هغوی ته به راشن نه میلاویږي دې حوالې سره به څه ویل غواړي
نو پکار خود کنه چې کله دی دا بارډر بندولو نو دی ته الټرنیټیوز وی پکار و چې یا خو دی ته حکومت چې حکومت دومره زورور دی نو دی ته پکار چې دی ته خوراک هم ورکړي دی ته پیسې هم ورکړي کم چې په بارډر ناست نو غي سره الډي پیسې ختمې شوې دي گاډي غوي ته پریدي نه نو غي به دا پیسې کم زینه راوړي کم چې غوي سره وي هغه الډي غي سره ختمې شوې کم فیملیز چې تل پاتې دي نو غي ځان ته قلت روان دي میډیسنز نشته د کینسر چې کوم مریضان دي غدا سه به حاله پراته دي خوراک تل کې نشته د مهنګای اسمان ته خطرې ده نو حکومت ته پکار دي چې کینی مذاکراتو کې دا مسلې حل کړي ځکه چې عام ولس ډېر زیات متاثر شوی دي ډېر خلک به مونږ کتل چې هغوی به د افغانستان نه راتلل دلته علاج دپاره ډاکټرز دلته مونږ سره ماشاءالله ډېر قابل دي هغوی به علاج کولو بعضې خلک دي چې اوس ګیټ بند دي هغه خلکو ته هم تکلیف جوړ دی ماشومان هم په تکلیف کې دي زنانه هم په تکلیف کې دي دې حوالې سره به څه ویل غواړئ همداسې د هلته کې که تاسو وګورئ نو یو خو هغوی حکومت چې د فیمیل ډاکټران نه پرېږدي اوس فیمیل ډاکټر چې ده نو اوبیسلي هغه خو چې ته میل ډاکټر ته نشي تللی او بل چې بارډر بند شو نو ډاکټرانو ډېر زیات هلته کې خو تاسو وګورئ نو نه تعلیم شته دی نه ډاکټران یې پرېږدي نه فیمیل جاب کولی شي کم خلک چې به دلته راتلل علاجونه کېدل هغه خلک هم داسې اوس مري د کینسر چې کوم مریضان دي دوايانې هغوی ته نشته د علاج هغوی ته نشته دلته نشي راتللی ټیک شو نو هغه همداسې متاثره کېږي حکومت ته پکار ده چې په دې باندې سوچ وکړي د دې خلکو خیال وکړي چې دا کم خلک بیماران دي هغوی ته ډېر زیات پرابلم دي ځکه چې میډیسنز نشته او کینسر که تاسو هم ګورئ نو ډېر زیات یو داسې مرض دی چې هغې نه خو خلک هسې هم مري او بل چې دوايانې نه ټریټمنټ نه کېږي نو پکار ده چې حکومت سره مونږ دا مطالبه ده چې دا بارډر د کلاو کې اټلیسټ هغه خلکو دپاره چې کم په بارډر باندې ناست دي هغوی دې لاړ شي خپل روزګار دې جاري ساتي یا چې کم ډاکټران دي خیر په یو څه دې دپاره خاص پلانینګ وکړي څه سټراټیجي جوړه کړي چې هغه ترو باندې به دی راځي او واپس وسي خبره مزدور طبقه مونږ په ټولو باندې خبرې وشوې متاثره خلک دي د افغانستان یا د پاکستان څوک اورېدی نه شي څوک راوړېدی نه شي بیا دې کې تجاران دي چې د چا مالونه دي مطلب اوس کینو فروټ شو داسې نورې سبزیانې شوې امپورټ ایکسپورټ کېږي لګیا دی د پاکستان نه د افغانستان نه هم تجاران هم لګیا دي نقصاني دي همداسې دا که موږ وګورو نو چې بارډر بند دی نو بیا هم دلته کېږي هلته خو چې کوم شی نه راځي نو هغوی هلته ارزاني راغله خو موږ په دې نه پوهېږو چې پاکستان کې دا دومره ګراني کم ځای نه راغله چې بارډر بند دی یو شیز نه راځي نه ځي نو دا دومره ګراني چېرته ده او همداسې دا تجارت چې کم کوي هغوی ته هم ډېر زیات نقصان دی چا چې دلته کې پیدا شوي دي د شلو دېرش کالو نه کاروبارونه دي نو هغه هم ډېر متاثره شوي دي خو حکومت اوس دا حکومت اوس وایي چې بس دې دې لاړ شي خپل کته او که هم ګورئ نو بس یو خیال دپاره ټیک هم ده چې دا خلک لاړ شي دا کوم کاروبارونه چې دلته کوي تعلیمونه کوي څه کوي نو دا کو دوی په خپل ملک یو کې نو ښه نه ده د دوی خپل ملک به آباد شي پاکستان غوندې به افغانستان هم تکړه شي جیو نیوز ریپورټر رسول داور سره ولاړ یو افغان مهاجرینو حوالې سره دوی سره خبرې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره شکریا چې ټایم دې مونږ له راکړو هلې ځلې دي نن د الیکشن ورځ هم د پرخلاف یقیناً موږ په خپل الیکشن کې مصروف یو او تاسو چې څنګه سوال وکړو د افغان مهاجرینو انخلا مسلسل لګیا دی ټول پاکستان نه لګیا ده اوس د خیبر پښتونخوا نه هم په یو محدود سطح باندې روانه شوې ده اگر چې په خیبر پښتونخوا کې تنګول ډېر کم دي نور پاکستان کې لکه کوشش کوي چې زر نظر یې وباسي خو دلته بیا هم صوبایي حکومت ویلي دي چې په طریقه سره وباسي دا نه دی ویلي چې نه به ځي لاړ به شي چې چا سره هم ډاکومنټ نشته چا سره هم دستاویز نشته هغې ته وایي چې پلیز مهرباني وکړئ د وفاقي حکومت پالیسي ده چې تاسو به ځئ نو بس ځي دې غړې نه په بارډر باندې کډې باروي لګیا دي او خپل کورونه ورانوي خپل آبادۍ ختموي او هغه خلک هم جاړي چې کوم روان دي او هغه خلک هم جاړي چې څوک ورسره نږدې ګاونډ کې پاتې شوي دي ځکه 20 25 30 سال 5 سال 8 سال د خلکو تیر کړي دي نو هغې سره د مینې د ورورولۍ یو تعلق پاتې شوی دی دواړه خفه دي زموږ وروڼه وو موږ سره وو خو چونکې ملک یې دی نه نو دوی خپل ملک ته روان دي نو دواړه خفه دي دواړو جاړي یقینا موږ ډېرې ویډیوګانې وکتې او چې کله هم پولیس لاس ور واچوي یا بل څه ورسره وکړي نو د مقامي خلک ورپسې راپاسي چې داسې به نه کوئ نو یقینا ډېر په مینه محبت یو وخت هلته تېر کړو اوس وفاقي حکومت پالیسي ده چې څومره په پاکستان کې ایلیګل فارنر دی که افغانۍ دی که ایرانۍ دی که د بل ملک ته به ځي سر یو تپوس بله کوم پولیس اکثر له دې ونیسي نو دوی ته ټاسک هم حواله شوی دی چې 6 کسان به پوره کوئ پراګرس دی 10 کسان به پوره کوئ بیا په دې کې د داسې افغانیانو هم ګیلې دي چېرې موږ ونیسي دستاویزات خو موږ سره پوره وي خو پولیس زموږ نه پیسې والي او بیا هم پرېږدي داسې دا ګیلې شکوې خو راځي یکه دوکه کیسیز کېدی هم شي چې داسې وي خو بیشتر کیسونه اوس هم لکه په دې پریس کلب کې اوس په دې ټیم کې د افغان جرنلیسټانې جینکۍ یوه دوې شته او وجه یې دا ده چې هغې ایلیګل دي په پاکستان کې خو بیا هم شته نو دا نه ده چې خامخا دې په لاس نیسي چې ځه په خیبر پښتونخوا حده پورې ګزاره ورسره کوي ورته وایي ډاکومنټس دې پوره کړه لاړ شئ واپس په خپله مرضي لاړ شئ ډاکومنټ جوړ کړئ هلته کې ویزا ولګوئ پاسپورټ ولګوئ بیا راځئ دلته
د پاکستان ته راځي. کاروبار لحاظ سره هم بارډر بند دی، ګیټ بند دی د تورخم، اثرات غورځېدلي دي. ډیر زیات دوه طرفه نقصان دی، اربونو روپۍ نقصان دی، مقامي خلکو نقصان دی، ګرانه ګراني ده. څه څیزونه چې هلته به تلل هغې دلته اضافي خرابېږي یا ریټونه راوغورځېدل، څه به چې هلته نه راتلل اوس دلته نشي راتلی. نو ځینې څیزونو هغې ته ضرورت دی، اب هلته تللی نشي تللی، ځینې موږ ته ضرورت دی موږ ته نشي راتلی. نو دواړو ملکونو د کوم چې د بارډر دی د 2400 کیلومتر بارډر په دې باندې چې څومره ګیټونه دي په دې باندې مخکې کاروبار کې اوس نه کېږي د بدمرغه. نو دې د وجې نه دواړو مقامي خلکو به پکې روزګار بېروزګاره شوي دي. میاشتې تېرې شوې بارډر بند دی، نو دواړو طرف ته خلک چې کوم دي بېروزګاره شول. مزدور طبقه چې مقامي خلک دي، پنډي دی، سامان وچتوي، ټرک والا دی، وړوکی دکاندار دی، ټولو ته نقصان دی په دواړو طرفونو کې. سر زیاتره خو د افغانستان پاکستان منځ کې د دې رشتې هم شوي دي. بعضې زنانه چې موږ ویډیو کتلي دي چې د هغې خاوند پاکستاني وي، بعضې وي چې د هغې افغاني وي، هغه رشتو تسلسل خو هم روان دی. نو هغه حوالې سره به څه ویل غواړي؟ یقینا دا چونکې د ځینې کیسونه په کوټ کې دي الریډي، کوټ په ډیسیژن کوي چې څه دې وشي. دا ډېره مبهمه مسله ده چې آیا یو سړی افغاني دی او ښځه یې پاکستاني کړې ده، دا به څه کوي؟ د ښځه به بوځي که دی به پاتې کېږي. نو دغه شان یو سړی داسې دی چې دلته کې پاکستاني دی او افغاني ښځه یې کړې ده، نو هغه ښځه ورسره پاتې کېدی شي او که نه، نو په دې هکله ښځه هم پاتې کېدی شي. خو سړی چې کوم دی که سړی افغاني و ښځه یې پاکستاني کړې وه، نو دې کې لږ مسله ده او دا کوټ کې د کیس روان دی، خبرې پرې روانې دي. حده پورې امکانات هم شته چې څومره سینګران دي، څومره صحافیان دي، څومره هنرمندان دي، دې ټولو ته ریلیکسیشن ورکړی دی چې دا به نه بوځي هلته، دا افغانستان ته پاکستان هم نه پرېږدي، ځکه چې دې ته هلته ژوند ته خطره ده. نو دا دلته کې باقاعده ډیټا راغونډه کړې ده، دې سره پاسپورټ هم نشته، که هر قسم دستاویز ورسره نشته، او بیا هم ورسره ګزاره کوي چې نه، چې کومو خلکو ته په افغانستان کې خطره ده د مرګ، نو هغې ته پاکستان هم لږ سترګې پې پټې کړي دي چې خیر دی، دوی د خپل ډاکومنټس پوره کړي. که بهر ملک ته ډېرو خلکو پکې اپلای کړې ده، یورپ ته چرته، نو هغه خلک که بهر ته زیاتې لاړ شي، نو هغه شان یې نه تنګوي. سر نن سبا د افغانستان د افغانیانو کډې روانې دي، ملکی حالات تجارانو باندې مسر غورځي، بعضې خلکو رشتې هم شوي دي د دې دا غزي 40-50 سال هم تیر کړل. دې حوالې سره راته سر لږ یقینا د حکومت فیصله ده چې افغان مهاجرین چې کم دي نو هغوی که هر د ویزې پاسپورټ نه بغیر چې څومره دي، که پی او آر والو او که ای سی سی والو او که اللیګلو، د ټولو د ویستو آرډر شوی دی. مطلب په سند او په پنجاب کې خاص کار هغې باندې لکه د هغې غټ ښارونه چې کم دي، کراچۍ شو، لاهور شو، پنډه شو، اسلام آباد، هلته خو مطلب مؤثر عمل درآمد دی. خو مونږ ګورو زمونږ دلته خیبر پښتونخوا کې، پېښور کې هغه رنګې دغه نشته، هغه رنګې سختي نشته. نو دې حالاتو کې مطلب یقینا دا دوی د 40-50 کالونه دلته دي، دلته ژوندونه تېر کړي، د دوی نسلونه مطلب دلته نسل پیدا شوی دی، هغه پکې بوډا شو. نو دې حالاتو کې چې کم دی نو مطلب یقینا دا یو دغه دی، کاروبارونه دي غټ غټ، نو متاثر ده. حکومت به اوس ګورو چې مطلب لکه حکومت مخکې څه پالیسي دغه کوي، آیا دلته هم سختي کوي که نه، دا سختي صرف د پنجاب او سند لپاره ده.